يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. اسلام په بعضې طریقو باندې مال ګټلو نه انسان منع کړی دی چې په دې کې د هغه نقصانات زیات دي، او د تجربې نم دا خبره ثابته شوې ده چې کم سړی په غلطه طریقه باندې مال پیدا کوي نو ظاهرا خو څه وخته پورې دا مال زیات چې د سره خو د سکون او تختی د پریشانۍ کې اکثریت اضافه راولي او د بې سکوني ملاویږي. او بیا بعضې وخت کې خو په ده کې دا طریقې هم راشي چې لکه د معاشره کې خلکو سره حسد هم شروع کي، کینهګر هم شي، بدظن هم شي، دا غمال د وجې نه په تکبر کې مبتلا شي. په هغې کې یو صورت چې مال ګټل حرام دی نو هغه سود هم دی. چې کم آیات مې تلاوت که په دې آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ او تاسو خپل ځانونه د دې پاتې شونکي چې کم دینو د دې سودون نه وساتئ که چېرته تاسو مؤمنان یې. په یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی یو خدا دا چې دا کم د سود مال دی دا داسې ده چې د دې ټولو کې کمتره ګناه داسې ده چې خپلې مور سره څوک نکاح وکړي او الله سره دا د جنگ اعلان کول دی. سودخور به په قیامت په ورځ په مختلف قسم عذابونو کې مبتلای. بعض روایتو کې راځي وی چې دله شیطان غزار ورکړی دی او شیطان چې کله دله غزار ورکو دی مست شو، مطلب دا دی چې دی مجنون شو، د مجنون غوندې. عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی بعض خلک داسې دي چې الله تبارک و تعالی د دې مغفرت به د قیامت په ورځ باندې نه کوي. وی په هغې کې یو کس هغه دی وی چې کم سودخوره دی وی د قیامت په ورځ به وی دی داسې راپاسي چې څنګه په دنیا کې دا خلک مجنونان دي، پاگلان دي، داسې په صورتونو کې به راپاسي. سود مال آخره کې ختمیږي او الله تبارک و تعالی فرمای وی سود مال ختم شي وي صدقه زیاتیږي. څومره انسان صدقه ورکوي د الله په لار کې نو الله د په مال کې نور برکت راولي. او سودخور سړی اکثر بخیل پاتې کیږي. د سودخور سړی مثال علما داسې ورکوي لکه یو سړی دی هغه په وجود کې څه بیماري ده او دی پړسیږي. ظاهرا خدای داسې ښکاري چې یاره دی ښکلی شو، غټ شو، په وجود کې غوښه راغه، حالان کې دا غټوالی د مرګ سبب هم جوړېدی شي ځکه چې دی ډېر زیات وپړسېږي دې سره. نو علما وی دا سود چې دی نو ظاهرا خو دا مال د سره زیاتېږي، مال والله الله ورکه زیات شو خو باطن کې دننه د ده داسې نحوستونه راغه چې یو خو د آخرت د نجات ذریعه دا نه ګرځي بلکې وبال ګرځېږي. او چې کم سړی سود کوي د دې نه توبه وکاږي نو هغه مال چې کله غریبانانو ورکوي نو دې کې به د صدقې نیت نه کوي، همداسې ورکوي. په زکات کې هم چاله دی دا مال نشي ورکولی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا. وی کم سړی سود خوري رسول الله مبارک په د لعنت ویلی دی. بل چې کم سړی په دې کې وکیل جوړیږي او کم سړی په دې کې گواه جوړیږي رسول الله مبارک په د باندې لعنت ویلی دی. په یو بل روایت کې راځي وی د سود 3 بابونه دي. وی ایسرها مثل این کې الرجل امه. وی چې سړی خپل مور سره نکاح کې وي دا ټولو کې کمه درجه پدې کې ده. بل یو حدیث کې راځي اذا ظهر الزنا والربا. وی کله چې په یو ښار کې زنا او ربا زیات شي، سود زیات شي، زناګانې زیات شي، الله مبارک وی دا خلق په خپله د الله عذاب له دعوت ورکړي چې په مونږ باندې د الله عذاب راشي. کردوس ثعلبي رحمه الله فرمای وی مال د بدرینو صحابي او زوی راغه. وی هغې راته ووی وی زه داسې په یو ښار راتېرېدم په هغې ډېره زیاته زلزله راغه. نو یو زلزله چې کله په هغې باندې زیاته شوي هغه ټول په یو بل پراته وي دي نو یو کس راووت وي ما ورته چې دا څه ماجره ده څه چل شوی دی. وی هغه راته وی
وی چې دلته زلزله راغه ټول هلاک شوي دي یو بل د پاسه پراته دي. ما ورته چې څه وجه نه راغلی دی خلکو څه عمل کولو؟ وی ټول په دې کې سودخور وی سودخوره په دې کې راغونډ شوي او سودونه کول. وی الله د هغه سود د نحوست د وجې نه په دې زلزله راوصلو. معلومیږي دا چې په کم قوم کې سود زیاتېږي په هغې الله زلزلې زیاتې راولي. حدیث کې راځي مشکات شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چې په کم قوم کې سود زیات شوي الله په هغې باندې قحط سالی راولي او چې په کم قوم کې رشوت زیات شوي الله په هغې رعب راولي. زمونږ قومونو کې سود عام دی که زمونږ عام خلک پکې مبتلا دي نو حکومت هم پکې مبتلا دی. رشوت خدا سے خوري لکه ته وایې که دا په دې معاشره کې یو جایز عمل دی نو د هر سړي په اړه کې رعب دی لکه هغه یره پکې پرته ده غلا په دې کې پرته ده په دې کارونو کې دا مبتلا دي. بل یو حدیث کې راځي چې کله د معراج په شپه باندې رسول الله مبارک اسمان ته لاړه هلته وکته وي یو قوم باندې تېرېده جبرائیل امین ته وایي چې دا څوک دي وي د کوټو غوندې غټې غټې خېټې وي او په دې کې ماران ګرځېده. جبرائیل امین ته وایي چې جبرائیل امین دا څوک دی؟ رسول الله مبارک ته وایي چې یا رسول الله وی دا ستا د قوم هغه خلک دي چې کم په سود باندې پیسې ګټي او دی سود ځان دپاره حلال کړی دی هغې دپاره لارې ګوري چې څنګه بیا حلاله داسې سود هم حلال دی نو وی دی الله په دې عذاب کې مبتلا کړی دی. په یو بل روایت کې راځي وی دی په سمندر کې وی سودخوره سړی په آخرت کې وی په سمندر کې او وی دی په دا دعاګانې کې چې یا الله وی قیامت مه راولې یا الله قیامت مه راولې څه وجه ده؟ وی دی په هغې کې غوطې وایي غوپې به وایي چې یو طرف ته ودرېږي هلته به یو کس ولاړي وی هغه سره به کاڼې وي ده به خوله وازه کړي چې په خوله باندې ولي دی به واپس منځ ته لاړ شي دا د عذاب دی او دې دته پته ده چې قیامت په ورځ ماته الله سخت عذاب راکوي نو دې وجې نه به دی دا چغې وایي چې الله قیامت رانولي. کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي الکبائر السبع وی کبایر ګناه اوه دي په هغې کې اولنې اشراک بالله الله سره شریک جوړل او دویم پکې دی وقتل النفس یو سړی قتل البل پکې ذکر کوي آکل الربا کم سړی سود خوري وی دام په هغې کې مبتلا دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د قیامت نږدې وخت کې به وی زنا سود او د شرابونه به عام شي نو په دې معاشره کې دا داسې لوی ګناهونه دي چې موږ هغې ته د سره ګناه نه وایو صرف مال لا جمع کولو کوشش کوو چې مال هم زیاتېږي خو دا نه ګورو چې دا په سمه طریقه ده که په غلطه طریقه باندې ده دا نه ګورو چې دا حلاله ده که حرامه ده. ګورې حلال مال ګټل انسان کې عاجزیم راولي ژوند کې هم برکت راځي اولاد هم نیکان کېږي کور ماحول هم بهتر کیږي خو چې کله مال حلال پځې حرام شو نو دا سکون ختم شي د انسانو په ژوند کې خو دا سکون دی که ټول عمر انسان بدعملیو کې بد عملو کې نو آخره کې دی سکون پسې ګرځي کله به نیکانو سره کېناستو کوشش کوي کله به دی وایي چې داسې ځای کې کیږم چې ذهن مې تازه شي په دې هر څه د ګاډو دې شیزونو کې په حرامه باندې چې کم ګټلی شوي دي سکون په دې کې نشته دی. سکون په دې کې دی چې الله والا سره کېنې حلال مال لږ دی وي برکت وي په هغې کې اولاد نیکان صالحان الله تبارک و تعالی ورکړي.